یوت نمائندگی کوي او زموږ د ملک تقریبا 64% آبادی چې کومه د په یوت باندې مشتمله ده. دغسې په فاټه کې هم څوک ځوانان ډیر دي، نو دوی دپاره به تاسو د حکومت نه څه غواړئ؟ بالکل سر، ستاسو خبره ټیک ده. زموږ د ملک زیاتر آبادی یوت باندې ده او د مرجر دپاره زیاتر جدوجهد هم یوت کړی دی. بالکل. نو زموږ حکومت نه غوښتنه دا ده، ګوره چې کله هم یو ځوان یو جدوجهد کوي، یو میشن ته ځان رسوي، نو او ځوان کل چې کوم دی همیشه دپاره د خپل ذاتي مفادو سوچ نه کوي، د روان مستقبل او د روان د ملک د خاورې د مستقبل لپاره سوچ کوي. کم از کم په 100% کې 90% او د 10% بیا ځان لپاره کوي. خو بدقسمتي دا ده زموږ د ملک بیا خصوصا په مرج ایریاز کې یو خو ځوان دپاره ټولو نه اول دا چې ایجوکیشن بنیادي بیسک نیډز هغه ایجوکیشن دی. زموږ ځوانانو دپاره داسې ایجوکیشن اپرچونیټیز نشته. دویمه خبره ده، کمو خلکو چې مطلب ایکس فاټا نه راغلي دي مختلف ضلعو کې په پاکستان نورو حصو کې یا بهر تللی دی، پی ایچ ډي زموږ په فاټا کې ډېر زیات ټیلنټ دی. هغه که کیل طرف ته وګورئ، کلاډیان هم شته پکې، پی ایچ ډي او ایم پیل سکالران هم پکې شته، همدغه شان های ایجوکیټډ خلک شته پکې. خو مسله دا ده اوس ریسنټلی زموږ په قبایلي په مرجډ ایریاز کې په مختلف ډپارټمنټس کې، په هیلث کې، ایجوکیشن کې، همداسې سپورټس نور ډپارټمنټس کې تقریبا 30,000 پلس ویکنډ پوسټونه پراته دي او د اسینیز اپروول هم شوی دی. خو حکومت ته پکار دا دی چې د دې زر زر ایډورټایزمنټ وکړي او دې سره سره یوت ته انټرنشپې جوړې کړي، یوت ته اپرچونیټیز ورکړي. ولې چې کله ځوان بېروزګاره شي نو هغه بیا انټي سټیټ هم استعمالیږي. بالکل. هغه ځوان بیا هغې نه یو چې کوم دی د معاشرې بدکرداره سړی هم ترې جوړېدای شي او په معاشرې کې یو داسې زیاتر خلک لکه نن سبا مونږ ګورو چې هغې منشیاتو طرف ته او د نشو طرف ته زیاتر رجحان ځي. او وجه دا ده چې یوت او نوجوانان او خصوصا تعلیم یافته ځوانان هغه بېروزګاره دي. نو مونږ حکومت نه غوښتنه دا ده چې فورا دې دپاره داسې انټرنشپې او داسې اپرچونیټیز او داسې چې کوم ویکنډ پوزیشنز دي، ویکنډ پوسټونه دي په مختلف ډپارټمنټ کې، هغه د زر تر زر ایډورټایز شي. دې سره به د ایکس فاټا ډیولپمنټ هم وشي او د خلک به په روزګار شي، مختلف قسم اسمالیدل د 34,000 چې کوم تاسو ویکنډ پوسټونه یادوئ، بالکل دا د ایکس فاټا دپاره دي صرف که د ټوټل کې پی کې؟ نه، ایکس فاټا کې دي، صرف د قبایلي ډسټرکټ کې قبایلي ډسټرکټ کې تقریبا 5,000 6,000 پلس په ایجوکیشن کې دي، همدغه شان په هیلث سیکټر کې دي، په ډیولپمنټ سیکټرز کې دي او په سپورټس کې دي، مختلف ډپارټمنټس کې دي او همدغه شان اوس خو فاټا ته نور هم ډپارټمنټ ایکسټینډ شو، عدالت ته، جوډیشنري ده وغیره وغیره. نو مختلف ډپارټمنټس کې که چېرته یوت په دې باندې ولګي، په روزګار باندې شي، نو هغه د علاقې ډیولپمنټ به هم وشي ورسره او دا خلک به چې کوم دی مختلف قسم استعمالیدلو نه بچ شي. زبردست. یعنی تاسو وایئ چې یوت انګیج کول پکار دي؟ یوت انګیج کول پکار دي، بالکل. ادریس خان ډیره مهرباني، تاسو تکلیف وکړو رالی. امید کوو چې دا خلک به د تاسو د تنظیم د کردار نه به هم خبر شوي وي، تاسو د کردار نه به هم خبر شوي وي. ډیره مننه. ډیره مننه سر، تاسو هم ډیره مننه، بہت شکر. قدرمنو، تاسو د ادریس خان خبرې واورېدلې. امید لرو چې د دوی کم خدمات دي د فاټا د سټوډنټس لپاره او د دوی د تنظیم کم کارونه کړي دي د دوی لپاره، د هغې په حوالې سره به تاسو ته ډیر معلومات ملاو شوي وي. زر به انشاءالله تاسو سره بیا په یو بل پروګرام کې ملاقات کوو. ډیره مننه.